عام الوفود نهم کال د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راتلونکي وفود د هغې تذکره بیانې ده. په دغه وفدونو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راغلي وو، یو وفد د نجران و. نجران په سعودي عربستان کې نن سبا یو علاقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا په یمن کې راتله او دا د مکې مکرمه او د خانه کعبې نه په جنوب کې ده. هغه زمانه کې دا غټه علاقه و نجران. احادیثو کې د دې ذکر راځي په دغه نوم سره، اهل نجران. قرآن کریم کې هم د دې علاقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې واقعات د هغې تذکره الله جل شانه فرمایلي ده. دا زړه تاریخي علاقه ده نجران. نن سبا د سعودي عربستان په جنوب کې راځي. هغه واقعه چې قرآن کریم کې سورة البروج کې ذکر ده، چې څوک علماء کرام دي یا طالبان د دین دي، قرآن کریم په ترجمه او تفسیر سره ویلې ده، یا داسې رونه دي چې د چا عالم په درس د قرآن پاک کې ناست دي، هغوی ته پته ده. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود. خندقونو والا قتل شو. النار ذات الوقود، چې اور په خندقونو کې بل کړو. دا غي لوی لوی لمبې وي، په هغې کې مسلمانان غورځول. دا واقعا په نجران کې شوی و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې شوی. دغه علاقه کې په هغه زمانه کې عیسایان ډیرو. د دې علاقې یو وفد، یو ډله رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مدینه منورې ته راغله او تاسو ته مخکې ذکر شوی چې مکه کله فتح شوه نو غیر چاپېر خواوشا علاقو په خلکو باندې ډېر روب پرېوتو او هغوی وی چې مسلمانان خو غالب شو. نو ډېر به راتلل رسول الله صلی الله علیه وسلم به د نږدې نه کتو چې دا څنګه سړی دی. مسلمانان به کتل چې دی څه کوي، د دی کردار څه دی، د دی صفات څه دي. او اکثر داسې و چې هغوی به د دین د قبلولو په خاطر باندې یا هغوی دین په خپله علاقه کې قبول کړی و، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قاصد صحابي استازی به هلته تللی و. بیا به هغوی مسلمانان شوي و، خو بیا به د مزید زده کړې دپاره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیارت دپاره مدینې منورې ته راتلل. د دې وفد د نجران دا په عیسایانو باندې مشتمل و. دا 80 کسان او دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خیال رال چې ګورو دا پیغمبر دی او کنه دی زمونږ د پیغمبر د عیسی علیه السلام برکه څه وایي. دا 80 کسانو په دې کې 14 کسان غټ غټ سردارانو د دې وفد. قرآن کریم د آیات چې ما د سوره آل عمران اولستل په دې کې الله جل جلاله په ابتدا کې د دې خلکو تذکره کړې ده. نو مې نه دی غشتی، لیکن د دې سوالات، د دې سره بحث مباحثه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې خبرې د حضرت عیسی علیه السلام بارکه د دې غلط عقاید او پاغې د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم رد او جوابات، داسې جوابونه چې هغه د پیغمبر نه علاوه بل څوک نشي ورکولی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه دا وفد مدینې منورې ته راغلو. 3 کسان په دې کې مشرانو.
یو عبدالمسیح عاقب د دې وفد امیرو، عاقب یې لقب و، عبدالمسیح یې نوم و. دویم سید ایهم د دې وفد مشیر خاص و، د به خپل مشر ته مشورې ورکولې. دې لوډ سپیکر کې ګوتې مو سو کې وایه ټیک دی، ګوتې پکې مو وایه. دریم په دې کې ابو حارثه ابن القما، دا غټ پادریو د دې وفد د عیسایانو. ابو حارثه ابن القما د دې د کتاب عالمو د عیسایانو، د دې د مذهب نواقفو. او دغه کس ابو حارثه ابن القما د اصل نه عربو بنو بکر ابن وائل قبیله په عربو کې به د هغې سره تعلق. د عربو خپل مذهب او دین عیسائیت نو، لیکن بعضې کسان عیسائی مذهب ته اړېدلي وو. پکار هغوی ته دا وه چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، بیا هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم منلی وی، ځکه چې د عیسی علیه السلام د مذهب حکم دا و چې ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. عیسی علیه السلام خلکو ته ویلي وو چې زه تاسو ته خدای پیغمبر جوړ کړم دې دپاره چې دا حکم دا حکم دا حکم او یو دا چې تاسو ته زیری درکم. ومبشرا برسول، د داسې پیغمبر یأتی من بعدی چې زما نه پس به راځي، اسمه احمد، او د هغه نوم احمد دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک محمد او احمدو. بعضی وایي چې په آسمانونو کې احمد او په ځمکه باندې محمد صلی الله علیه وسلم. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نورم ډیر اسماء صفاتیه دي. بعضې حضراتو 1500 جمع کړي. دا نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عیسی علیه السلام چې بشارت ورکړی دی په دې لفظ سره، او الله جل جلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نوم چې ذکر کړی دی هغه په محمد سره ذکر کړی، هغه قرآن پاک کې شته. محمد رسول الله والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. محمد رسول الله، الله پاک فرمایي چې محمد د الله رسول دی. دلته محمد لفظ دی، سورة محمد کې هم محمد لفظ دی. اسې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېرو آیاتونو کې رسول الله لفظ سره ذکر کړی دی. دا یو څو ځایونو کې د نوم سره ذکر کړی دی. عام القاب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله جل جلاله خبرې کوي، وحی پې راځي، یا ایها النبی، اے نبی. رسول لفظ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر، اے رسول. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره الله جل شانه هم د درناوي الفاظ استعمالی، او د محمد لفظ سره یو څو ځایه صرف ذکر شوی. دی آیت کریمه کې حضرت عیسی علیه السلام بشارت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړو په نوم د احمد سره، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام پسې پیغمبر راغلی دی، او د عیسی علیه السلام او د محمد رسول الله ترمنځ ډېره زمانه داسې تېره شوې ده چې په هغې کې وحي بنده وه، ځکه چې وحي د پیغمبر نه علاوه په بل چا نه راځي. او عیسی علیه السلام نه پس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی، بل څوک نشته، نو وحي نه راتله. دې ته زمانه د فطرت وی، یعنی د وحي بندیش په دې وخت کې و، تیارې وې، ظلمات، څوک پس نه پوهېدل. نو د عیسی علیه السلام نه پس چې یو سړی په عیسائی مذهب باندې په هغه باندې لازم دي چې د خپل پیغمبر خبره ومني،
او عیسی علیہ السلام چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې څه ویلي دي چې په هغې باندې عمل وکړي، دی به خپل پیغمبر باندې ایمان راړي. که چېرې د خپل پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راړي، د خپل پیغمبر په خبره عمل نشته، دی په خپل نفس پسې، په خپلو خواهشاتو پسې او په خپل په مزغو کې چې کومه خبر راځي په هغې پسې روان دی. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي آیا ارأیت من اتخذ الهه هوا، تا داسې کس لیدلی دی من اتخذ الهه هوا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب اور معبود بنا لیا ہے، وہ اس کے پیچھے چلتا ہے، جو اس کے نفس میں آتا ہے، جو اس کے جی میں آتا ہے، جو اس کے خواہش میں بات آتی ہے، اسی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اسی کے پیچھے چلتا ہے. تا داسې کس لیدلی دی چې هغه خپل خواهشات خپل معبود جوړ کړی دی. چې کله یو سړی نوم اخلي د موسی علیه السلام، د عیسی علیه السلام، د بل پیغمبر او د ټولو انبیاو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې تذکره کړې ده چې تاسو پسې اخیری پیغمبر راځي نو په هغه به ایمان راوړئ. د دې ټولو بشارات لکه څنګه چې دی پسې د راتلونکي پیغمبر باره کې و، دغسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې هم. او عیسی علیه السلام خو بیا تصریح کړي ده، نوم یې اخیستی دی. نو که یو سړی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د بعثت او د پیدایش نه پس او د پیغمبر جوړېدو نه پس ایمان نه راړي، دی د خپل پیغمبر خبره نه مني، دی مسلمان نه دی، دی د کفر په حالت دی، د شرک په حالت دی. دغه وفد د نجران نه رالو، د دوی پادري چې و نو هغه ابو حارثه ابن القما، او د ده دومره حیثیت و چې د هغه زمانې پیرنګیانو عیسایانو دته جیداد ځمکې او ډېر مال او دولت ورکړی او ځکه چې د هغې په مذهب کې ډېر راسخ و. اوس هم عیسایانو دا کوشش دی. مسلمان په غفلت کې وخت تېروي، کله کله د سړي زړه ودړدېږي. هر یو قوم سره د خپل مذهب غم شته، لیکن الله جل شانه دې مونږ د خپل مذهب باره کې فکرمند کړي. الحمدلله مسلمانان ډېر زیات دي. الحمدلله د مسلمانانو په الله جل شانه باندې ایمان دی. الحمدلله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ده. لیکن چې څنګه د اسلام او د خپل ایمان باره کې او د خپل مذهب باره کې او د خپل عقیدې باره کې فکر پکار دی، هغه په امت مسلمه کې نن سبا نشته، هغه مفقود دی. هر یو قوم د باطل مذهب د هغې دپاره یو غټه حصه د مال برخه او د هغې دپاره یو غټ جماعتونه او ادارې قایم کړي دي چې په څه طریقه باندې که د هغې مذهب هغه ترقي نه کوي، خو چې مسلمانان کمزوري کړي، مذهبي لحاظ سره، د عقیدې لحاظ سره، د اخلاقو لحاظ سره، معاشي لحاظ سره، هر لحاظ سره یې وایي. معاشي لحاظ سره یې ځکه وایي هغې سره به زموږ نه پیسې ډېري. معاشي لحاظ سره د وهلو یو وجه دا ده چې هغې سره مال زیات شي، دویمه وجه دا ده چې نن سبا دنیا پرستی او ماده پرستی او مال پرستی ډېره زیاته ده چې کله د سړي نه مال ورواخلي کله د فقر په وجه باندې په داسې ګډو وډو سر شي چې د هغې نه مخکې داسې خبرې نه کولې. د الله جل جلاله والعیاذ بالله په شان کې ګډې وډې خبرې شروع کړي، د پیغمبر په شان کې، د قرآن کریم په شان کې، د دین اسلام په شان کې. حالانکه که سړی خپل پیغمبر ته او هغه اولینو مسلمانانو ته چې د دې امت لومبۍ طبقه د هغې ته وګوري صحابه کرام، نو په هغې کې درس دی، ځکه چې صحابه مالداره نو فقرا وو. قیصر روم هرقل د روم غټ بادشاه د ابو سفیان نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان او د قریش سره تعلق دی، تپوس کوي چې دا پیغمبر چې دی ستاسو په علاقه کې چې مبعوث شوی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې تپوس کوي. صحیح بخاری کې حدیث دی، آیا کمزوری خلق ضعفا یعنی غریبانان مالی لحاظ سره کمزوری خلق د پسې روان دي او که شرافا او غټان خلق په د پسې روان دي، لکه خوانین شل، چودریان شل او وزرا شل، عمرا شل، دا خلق ور پسې روان دي که فقرا دي ضعیفان دي؟ نو ابو سفیان فوراً جواب ورکړي جز هو وفاء،
کمزوري خلک. نو هرقل د خپل مذهب نه واقف و، هغه ورته وایي دغه رنګې د الله پیغمبران وي چې د هغوی اتباع کوونکي ډومبی فقرا وي. الله جل شأنه په هر دور کې د خپل دین خدمت هم د دې خلکو نه اغشتی، او الله جل شأنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړونکي هم فقرا، غلامان، مریان، هغه خلک چې پیسې ورسره نه وي، چا مشورې ته ورای ته وږ نه کېښو، چا د هغه خوله نه بویوله په مشوره کې او په خبره کې چې د نم تپوس وکړو، چا څه حیثیت نه ورکولو سه ګڼلو نه، هغه خلک اسلام کې راتلل. هوښیار خلک لیکن دنیایي لحاظ سره کمزوري. څه کسان داسې وو لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه، او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. بعضې مالی لحاظ سره، بعضې د مشورې او د جرګې په لحاظ سره د هغې حیثیت او صاحب حیثیت، اکثر داسې وو چې چا څه نه ګڼل. نو به هر حال مال او دولت داسې شی دی چې کله د انسان نه واخلې بیا هم دی کله کله عقیده او نظریه او مذهب پرېږدي، کمزوری شي. مال راکه خیر دی، مذهب پرېږدم خو مال راکه. صحابه په دې امتحان کې کامیاب شوي دي پوره پوره. کله کله لالچ ورکی چې مال در کوم خو که خپل دین پرېږدې، دی وایي بالکل، خو چې مال زما لاسته راشي. ما ته د یو کس میسج رالو، اوس ما سره موبایل نشته، موبایل نه استعمالوم. چې کله مې استعمالولو هغه وخت کې کال لا نه کېږي، نیوزیلینډ نه ما ته وایي چې زه کار ته او نوکرۍ ته دلته راغلی یم، بدن مې ډېر زیات غټ شوی دی، کاروبار نشم کولی، ګرځېدی نشم، دومره درون شوی یم. او د هغه ځای د کافرو قانون دا د ډېرو ځایونو کې دی چې کوم سړی بې روزګاری بیکاره یا کار کسب نشي کولی، نو هغه ته خوراک څښاک ورکوي او خدمت دپاره څوک ورسره واچوي، یا د بهر نه یو کمپني او ادارې ته حواله شي، د هغې کسان راځي د کور صفایي ورته کوي، دته خوراک څښاک کېږي، بیا تیزي. بیا یې دا ووې ما ته ډېره موده پس چې ته دا میسج راغلی و، بیا یې راته ووې چې دا خلک ما ته یو پیشکش دی راکړی دی، زه تا نه په هغې کې مشوره اخلم. دې ځای کې هغه کس موزګزاره، دینداره، ذاکر، شاغل و. مشوره دا ده وایي چې د دې ځای عیسایان دي، هغوی ما ته وایي چې ته مونږ سره عیسایي شه، پادري شه، زمونږ مذهب ته راوړه، مونږ کورم در کوو، واده هم درته کوو او مال به هم در باندې راسم کو. زه څه وکړم؟ مشوره ستا څه ده؟ ما باندې خو اور بل شو، ځکه چې ته د دنیا دپاره، د مال لپاره ته دې ځای ته تللی. لومبی خو دا یاد ساتئ چې په خپل ملک کې الله جل شانه کومه روټۍ او نیمه ټوکړه درکوي، په دې د الله شکر وباسئ. د کافرو ملک ته د تلو کوشش مه کوئ، ډېرې غټې مسلې دي. کوم مسلمانان چې تللی دي هلته پاتې کېږي، الله پاک دې د هغوی د ایمان، د هغوی د عقیدې حفاظت وکړي. په هغې کې بعضې کسان داسې شته چې هغوی په دیندارۍ کې د دې ځای د خلکو نه ډېر زیات مخکې، لیکن داسې کسان ډېر کم. او سړي سره چې د خپل دین فکر کوم ځای کې وي، الله جل شانه حفاظت کوي. دی وایي چې دین باندې مې خپل عمل وی، بل ته مې وښولی. داسې کسان شته، لیکن دا ډېر کم وي. کله چې هغه ځای ته لاړ شي، هغه د هغې خلکو هغه کړه وړه، د هغې حرکات او سکنات، د هغې نظریې، د هغې خبرې اترې، د هغې ناسته ولاړه ته وینې، نو ستا په دې سترګو په لار باندې، د غوږونو په لار باندې هغه ستا زړه باندې پروزي پروزي پروزي، هغه ګن پې جمع کېږي. او یو وخت داسې راشي چې تا ته د هغې کړه وړه هغه بد نشي لیدی. بیا یو زمانه داسې راشي چې سړی هغه مذهب اختیار کړي. الله مو دې وساتي. ما ته چې کله دا ووې نو ما باندې اور بل شو. بیا ما ورته ووې چې ته دې دپاره نیوزیلینډ ته تللی وې، دې مقصد دپاره، او ته د مال لپاره خپل مذهب او خپل عقیده پرېږدې. اسلام چې الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام په هر څه باندې بالا دی. فوراً ته د هغه ځای نه وځه، د دې خلکو خبر رد که. الله جل شانه چې ستا په قسمت کې څه لیکلي، خدای به تا ته هغه درکوي. او که ته په بدن باندې غټ شوی دومره چې نشې تلی، ځان په یو خرګاډي کې واچو. ما ورته دغسې ووایي، ما یو خرګاډي کې ځان واچو، خو د دې ځای نه خپې وباسه، داسې ځای ته لاړ شه چې هلته کې یا مسلمانان وي او څو کسه وي. دلته مسلمانان نشته،
یا جماعت وي یا تبلیغی جماعت وي چې هلته هغوی جماعتونه ځي راځي هغه ځای ته ځان ورسو. د دې ځای نه فوراً ځه، ځکه چې د ګناه کې چې کله انسان راګیر شي او دی مجبور شي په ده باندې معاشره، سوسایټي، ماحول، گرد و پیش، گاونډ کله اثر وکي، د ګناه او د معصیت نه ډک گاونډ وي، چم گاونډ، هغه ځای نه وتل پکار دی انسان ته چې ته بل ته خیر نشه رسولی، کم از کم خپل ایمان خو محفوظ کا. د دې علاج دا دی کوم ځای کې چې کوم سړی په کوم خراب ځای کې راګیر دی او د خطره ده چې دی په ګناه کې مبتلا شي، نو چې کله د وس طاقت نه دومره قدرت نه لري، د هغه ځای نه فوراً وځه چې الله پاک څومره وس طاقت درکړی. قرآن کریم کې الله پاک د کافرو باره کې فرمایي په ورځ د قیامت به ته تپوس کوي، نو دی به وایي چې یا الله موږ څخه فلان کې راتلو فلان کې راتلو، هغه موږ ګمراه کولو. قرآن پاک کې دی الله پاک به فرمایي الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، کہ اللہ کی زمین وہ وسیع نہیں تھی کہ اگر اس میں تم ہجرت کرتے، اپنے علاقے کو چھوڑتے تو تمہیں وسیع جگہ ملتی. د خدای پاک زمکه خو ډیره لویه وه، تا به هغه ځای پرېښی و، د هلته نه به تللی وي. بیا ما ته دویم میسج څه وخت پس رالو، ما ته وایي ما ستا په مشوره باندې عمل وکړو او یو ځای کې څه تبلیغ واله کسانو ما هلته ځان ورسولو، هغه ځای زما نه لرې و، خو هلته لاړم الحمدلله اوس مزم کوم، مزم مې مخکې نه کولو، هیڅ مې نه کول، او د هغه خلکو د شر نه الله جل شانه محفوظ وساتله. بیا پکې ډېر فرق راغلی و. نو عرض مې دا کولو چې د مال لالچ داسې خطرناک شی دی چې دا سړی ګمراه کوي. مال چې اخلي ده نه، فقیر شي سړی بیا ګډې وډې وایي. د انسان مضبوطیا دا ده چې دی فقیر شي نو دی خدای هماغسې یادوي لکه څنګه چې په راحته کې او په مالدارۍ کې یادولو. د ده مضبوطیا دا ده چې د سره مال ډیر شي نو دی هغسې الله جل شانه سره رابطه د دعا د عباداتو په شکل کې ساتي لکه څنګه چې محتاج خدای ته بیا یې ساتله. قرآن کریم کې دا دواړه څیزونه الله پاک ځای په ځای ذکر کوي. په خلکو کې په قومونو کې دا تیر شوي دي چې کله په مصیبت رالو بیا به وي چې دا دې لرې کړو، بیا به موږ مسلمانان شو، چې مصیبت به لر شو بیا په هماغه حالو. نو به هر حال ابو حارثه ابن علقمه د ده تذکره ما کوله چې په دې دریو غټو سردارانو کې د عربو بنو بکر ابن وائل سره تعلق، لیکن د عیسائی شوی او ولې مال او دولت پر رسم کړی و عیسایانو. نن سبا خلکو مال هغه هر څه ګرځولي. دا هم په کلي کې یو سړی و، وړه غونې اټۍ وه، اټۍ پېژنئ؟ اټۍ وه، سودا پکې نه وه، خو هوښیار و، مازغه ډېر تیز و، تجربه کار و. او د اټۍ دا حالت و چې کله به څوک لاړل ورته به وایي چې غوړي شته؟ وی پرون ختم شول، که پرون راغلی وی نه بیا و. ورته به وایي چې چای او پاڼې شته؟ وی سهار ختمې شوي. وی سوجي شته؟ وی اوس تا نه مخکې چای وړه، نور هر څه شته. تش ټیمان به ورسره. او حالت یې داسې و په پیسو پسې داسې مړ کېدو، پیسې څوک غورځوي نه، شلی یې نه. کوم سړی چې پیسې شلی او غورځوي روغ وي، مازغي روغ وي، دته سزا ورکول پکار دي، ځکه چې دا د خدای پاک نعمت ته اسباب دي. لیکن پیسو نه خدای جوړول نه دي پکار، پیسو نه مور او پلار جوړول نه دي پکار. پیسو نه خدای جوړول دا دي چې د خدای حکم رستو کې او پیسې مخکې کې. حرام واخلې او الله پاک فرمایي چې حرام حرام دي. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. د به دا لوټ داسې راواغشتو بیا به وی دی اټیمار، وی دا لوټ زما پلارم دی او دا زما مورم ده. مور او پلار بالکل هیڅ خاطر کې نه ګڼل، وی دا زما ما پلارم دی دا مې مورم. په آخر کې مور او پلار چې کله مړه شول نو ما ته یې وی ورځ ما ته وی چې ما به خدای څنګه وبخي. ما ورته بس توبه الله جل شانه ته ډېره وباسه او مور او پلار پس ایصال ثواب کو چې یا الله د دې مور د طرف پلار د طرف نه زما غاړه خلاصه کړي. والله اعلم، الله پاک په هر څه باندې قادر دی، هغه هر څه کولی شي. کله چې انسان ته په دنیا کې موقع ورکي او الله ته سړی رجوع کی او فریاد شروع کی، خدای پاک بادشاہ دی، هغه معاف کول والا دی. لیکن عرض مې دا کولو چې کوم سړی ماده پرستی کوي، هغه د دې ځای مسلمان وي، هغه چې امریکې ته لاړ شي، یورپ ته لاړ شي، هلته ورته ښځې او مال ورکړي، دی وایي چې بس زه خو
د سرو په سټه کېناست، ما خو مقصد حاصل کو. دی په اسلام پسې، که دا نارینی که زنانی، قرآن کریم پسې، په دین اسلام په احکامو پسې، د الله په کتاب پسې داسې خبرې شروع کړي چې دغه خبرې ته غوږ کېدی او زړه کې واچوې، نو ته به هم د اسلام نه خارج. قطعا د داسې خلکو خبرې مه اورئ. دا پیسو لیوني کړي دي، مال او دولت. او الله جل شانه دی صورت کې الله پاک فرمایي زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. دا سیزونه چې ذکر شل دا د دنیا د فیدی او چتولو سیزونه دي. والله عنده حسن المآب، او الله جل شانه سره خزه دی. قل انبئکم بخیر من ذلکم، اے پیغمبر د خلکو ته وایا تاسو ته د دینه بهترین شی و نه خیم. للذین اتقوا عند ربهم، چې څوک تقوادار دي، د خدای نه یریږي، فقیر دی، کپړې نشتا، کور نشتا، د کرایې په کور کې پاتې کیږي، جونګړه کې پاتې کیږي، خو تقوادار دی. للذین اتقوا عند ربهم جنات، الله جل شانه څخه جنتونه دي. دا به د کافر سوچ وي چې هغه به وایي مړه دا دنیا ده، دې کې چې د مزې ونه کې چرته وکې. دا کافر وایي، دا مسلمان نه وایي. دا دنیا دار العمل له، دا امتحانګاه ده، دا د پرچی ورکولو حال له. که سکول مو ویلی یا مدرسه کې طالب پرچه ورکې 3 غنټې 4 غنټې ټیمي، په هغې کې په ده باندې په اوړي کې په ګرمۍ کې خولې راماتي، په سردۍ کې یخني کېږي، لیکن دې کوشش کوي چې پرچه مې حل کړي، ځکه چې په دې باندې زما د ګټې او د تاوان دارومدار موقوف دی. د دنیا د ژوند خو دې دپاره دی. دار العمل، دا د عمل ځای دی، د لیک ځای دی، د پرچې د سوال له حل کولو ځای دی، د الله جل شانو په اوامرو د عمل کولو ځای دی، د خدای د نواهی نه د بچ کېدو ځای دی، او د آرام او د راحت هغه خو آخرت. په هغې کې مزد نشته، بیا په هغې کې زکات ورکول نشته، په هغې کې جهادونه نشته، بیا په هغې کې روژې نیول نشته. په آخرت کې په جنت کې لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے جی میں آئے، جو تمہارا جی چاہے، اور تم جس چیز کو مانگو وہ تمہیں ملے گا. زړه کې چې دې راشي هغه څیز به حاضر وي فورا. هلته کې بسترې دي اوچتې اوچتې، فرش مرفوعه، قرآن پاک کې دي اوچتې اوچتې بسترې. بعضې حضرات وایي چې 500 میل فاصلې باندې اوچتې دي. الله جل شانه به څنګه دلته فومونه دي. اوس فوم راوتی دی، ما لیدلی دی، د کټ عمره دی، کټ ته ضرورت نشته، په ځمکه کې دی، نو هم کټ دی هم فوم دی پخپله. هغه به دومره اوچتې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا بیان کول، نو مشرکینو به د سر د پاسه دا خبرې تېرولې چې دته وګوره. ځکه د الله په رسول ایمان نو، په خدای ایمان نو، د الله په قدرت ایمان نو، الله جل شانو د جنتیانو دپاره جوړ کړي. نو عرض مې دا کولو چې د دنیا مال او دولت دا ضرورت دی، لیکن دا مقصود نه دی، دا معبود نه دی، دا حاکم نه دی، دا مور او پلار نه دی، دا هر چا خپل حق دی، دا الله جل شانو خپل حق دی. نو الله جل شانو فرمای قل انبئکم بخیر من ذلکم، اے پیغمبر دی ته وایه تاسو ته خبر درکم د دې نه بهتر. للذین اتقوا عند ربهم جنات، چې کوم تقوادار دي د هغې دپاره رب څخه جنتونه دي، تجري من تحتها الانهار، د هغې د لاندې نهرونه بهیږي. د نهرونو تذکره جنتونو سره ډېره زیاته ده په قرآن پاک کې. د هغې وجه دا ده چې د دې قرآن کریم ړومبی اورېدونکي خلک څوک وو؟ عرب. او په عربو کې اوبه، سیندونه، دریابونه، نهرونه دا نشته. هغې چې به چېرته اوبه ولیدې نو بیا به ټول رالل، هغه اوبو سره به دی کلی جوړ کو، آباد به شو. او اوبه د الله پاک ډېر لوی نعمت دی. مونږ ته دا نعمتونه وافر مقدار سره حاصل دي، بیا مونږ شپیلي و چغې وباسو چې څه نشته څه نشته. هر یو نعمت ضروري د الله جل شانه ډېر دی، غیر ضروري څیزونه په هغې پسې منډه ده. تجري من تحتها الانهار خالدین فیها، دی به همیشه په دې کې. دنیا کې چې څومره جیداد دی جمع کو، مال دی جمع کو، بل نه دی غصب کو، بل باندې دی ظلم وکو، بل ته دی اذیت او تکلیف ورسولو،
شپېته کاله به پکې دنیا کې، اویا کاله به، اتیا کاله به، 4.5 کاله به، 100 کاله به، 120 سال عمر دي شي ستا، 140 دي شي، د سترګو په رب کې به تېر شي. 9.5 کاله نوح علیه السلام قوم الله جل شانه طرف ته رابللو، او څه د پاسه 1000 کاله 1100 کاله عمر یو، بعضې وایي څه د پاسه 1000 کاله. او د هغې نه پس د نوح علیه السلام نه تپوس وشو چې دا دنیا کې دا دومره وخت تېر کو څنګه درته ښکاري؟ وایي داسې لکه ډیوډۍ په یو ور باندې چې سړی دننه شي او په بله بهر وځي. ډیوډۍ تاسو پیژنئ، د غولي په آخر کې چې کوم دی نو 2 دروازې وي، یو لارې ته وتي یو کور ته راننوتي. داسې دا ژوند تېرېږي. دا څه مزې دي؟ ځکه او جنت همیشه د خالدین فیها، د هغې نه وتل نشته. وازواج مطهره، او په هغې کې پاکې ښځې دي، پاکې ښځې دي. د دنیا دا ښځې یا به خوی ښي، اخلاق به ښي، خو په واړه به یې ډېر اسخا به. د ماشوم اوړنی به صفا کوي نه چې ګن پې وکړي یو بل سره به یې ومږي لاندې باندې، نو دغسې ګنده وخت تېروي. د جنت ښځې هغه مطهرتن پاکې دي، پاک. حدیث مبارک کې راځي خراش کې نشته، پوزه کې چخې نشته، بول و براس په جنت کې نشته، داسې پاکې. ورضوان من الله، او د الله جل شانه د طرف نه رضا ده. دا یو داسې نعمت دی چې د دې نعمت د پاسه بل نعمت نشته. الله جل شانه به جنتیانو ته یو ځل ښکاره شي او بیا به ورته فرمایي چې تاسو ته کوم شی مانه دی درکړی چې درکم. جنتیان به وایي چې یا الله هر څه دې راکړي. یا به الله پاک فرمایي چې زه تاسو نه راضي یم همیشه، او تاسو نه به کله ناراضه کېږم نه. دې د پاسه بل نعمت نشته. زه تاسو نه همیشه راضي یم او کله به هم تاسو نه ناراضه کېږم. تا سره یری چې دا پلار نه ناراضه نشي، دا مور نه ناراضه نشي، د خولې نه د لاسو خپو نه مې داسې حرکت او وینا صادر نشي چې دا استاد رانه ناراضه شي، دا د کمپنۍ مشر رانه ناراضه نشي، دا منیجر رانه ناراضه نشي، ملازمت نه مې ونه باسي. الله جل شانه به فرمایي، او دا الله په قبضه قدرت کې هر یو نعمت دی، هغه فرمایي چې زه تاسو نه به کله هم نه ناراضه کېږم، همیشه به جنتي به جنت کې پروت وي. به هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا وفد رالو، په داسې شان شوکت کې رالل چې دی جوبې اچولې وې او په هغې باندې ریخم لګېدلی و، ډېر عجیبه لباس او په لاسو کې د سرو ګوتې وې. صحابه د هغې لباس او پوشاک ته کتل، بعضې صحابه خو فقراو. نو الله جل شانه دا آیت نازل کو، قل اونبئکم بشر من ذلک بخیر من ذلکم، دا پرېږدئ د دې نه بهترین شی راته ونښیه او هغه تاسو ته خدای درکړي، هغه همدغه جنت دی. دا تذکره، دا آیت په دې باندې نازل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی وویل چې مونږ تپوس کولو دپاره راغلي وو. هغه دا مونږ وایو چې عیسی علیه السلام د دوی 2 فرقې وې هغه وخت کې، یو وی چې د خدای زوی دی، بل وی چې خدای دی، الیاذ بالله. ځکه چې عیسی علیه السلام مړی ژوندي کوي، داسې بیمار چې هغه د ډاکټرانو د طبیبانو په طب سره په ډاکټرۍ سره ښه کېږي نه، عیسی علیه السلام په لاس راکاږي هغه سم شي. عیسی علیه السلام داسې کوي داسې کوي داسې کوي. الله جل شانه دا آیات نازل کړل چې نه خدای دی او نه د خدای زوی دی عیسی علیه السلام. قرآن کریم کې دا آیات نازل شول د سوره آل عمران په ابتدا کې، الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القیوم. الله خدای الله دی، عیسی نه دی. لا اله الا هو، داغه نه علاوه بل څوک معبود نشته. که تاسو وایئ چې عیسی هم خدای دی نو د خدای سره شریک شو. لا اله الا هو، دا الله نه سوا بل څوک معبود داغه سره په خدایي کې نشته. الحي ای قیوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دینه تپوس وکړو چې تاسو ما ته وایئ خدای همیشهی که په هغه باندې فنا راځي، خدای حی و قیوم دی، هغه به همیشه وي او د همیشه نه دی.
او وعیسی یأتی علیه الفناء الله حی لا يموت وعیسی یأتی علیه الفناء الله حی دے ہمیشہ نہ دے ہمیشہ بوی او عیسی باندې بفنا راځي. عیسی علیہ السلام پیغمبر دے لیکن بشر دے پاغه بفنا راځي. دا سیدو کنه دا نو د نجران وفد غ عیسایان او علماء پکې هغه وی چې او دغه سي په عیسی علیہ السلام بفنا راځي. وی خدای څنګه شو؟ خدای خو هغه دی چې هغه قائم وي، ځکه چې ټول کائنات مخلوقات دنیا او اسمانونه انسانان او نور حیوانات حجر او شجر بحار او احجار دا الله جل شانه په اراده سره قائم دي، وجود دی. نو چې خدای وینا نو دا سيزونه بسنګ قائم شي. نو عیسی علیہ السلام خدای دین اقرار کو دی وی چې او دغه سره بیا ته الله جل شانه فرمایي چې ګوره الله د اسمانونو ټینګ کړي په خپل اذن سره بغیر ستنې اسمان ولاړ او یو نه دی د اسمانونو الله جل شانه ټینګ کړي دي زمکه ټینګ کړي ده، بلکې نن سبا خو تاسو ته پته ده چې دا دریافت شوی تحقیق ته چې دا سیارات د ازمکه یو وړه سیارچه ده په کائناتو کې تاویږي، خدای پاک ټینګ کړی ده. قیوم هغه ذات ته ویل کېږي چې هغه په خپل قائم می نور سيزونه ځان سره ټینګ کړي. الله جل شانه په خپل قائم دی او الله جل شانه ټول کائنات ځان سره ایثار کړي، داغه په اراده سره هغه ایثار دي. هرڅ وی چې خدای خدا سي دا هرڅ آیا عیسی علیہ السلام دا سی کړی دي چې دا هر څه ټینګ کړی دی؟ وینا وی عیسی علیہ السلام خدای څنګه شو؟ علما وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته په جواب کې فرمایل وان عیسی یاتی علیه الفنا، او په عیسی علیہ السلام به فنا راځي. حالانکه دغه وخت عیسی علیہ السلام تیر شوی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سی جواب ولې نو ورکولو چې عیسی علیہ السلام باندې فنا راغلی دا خو د دنیا نه تشریف وړی دی. جواب دا دی دا خو عام سړیم دا سوال نشي کولای، ځکه چې عیسی علیہ السلام الله جل جلاله ژوندې اسمانونو ته خېجولی. دا زمونږ عقیده ده او دا په تواتر سره ثابت ده. دا حدیثونه قرآن پاک نه، قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې الله جل شانه عیسی علیہ السلام اوچت کړی دی. یهودو وته تکلیف رسول غسل وجلو قتلولو پانسی کولو، عیسی علیہ السلام ته خدای پاک خو جوړو چت سورې شو برلار. دا د ټول اهل سنت والجماعت عقیده د خپل عقیدی بنیادی یاد ساتي او داس د کوي. عیسی علیہ السلام اسمانونو ته خته دی ژوندې، هغه مرګ چې په انسان باندې په دنیا کې راځي په هغه لا نه دی راغلی. دا د خدای خوښه ده چې چاته دوام ورکړي په اسمانونو کې پاتې کیږي. بیا دویمه عقیده زمونږ دا ده، هغې ته نزول عیسی وایي چې عیسی علیہ السلام به دوباره نازلیږي، ځمکې ته به راځي. دا به کله راځي؟ دا به هغه وخت راځي چې کله فتنه د دجال څرګنده شي. مهدی علیہ السلام د مسلمانانو جرنیل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی، د خو صفاتو حامل، هغه به د مسلمانانو کمان کوي، مشري کوي. او دجال طرف ته به کافر وي او د هغې اکثریت به یهود وي. نن سبا هر څه یهود ځان ته کوي. یهودو تر اوسه پورې حکومت نه جوړېدو، دا د مسلمانانو کمزورتیا د مذهبي چې یهودو حکومت جوړ کو. بعضې مسلمانان یې منیم، د دین نه ناواقفه خلک ناپوهه هغوی خلکو ته م وایي چې دې کې څه چل دی، څه خو ده. هلکه ته مسلمان د خپل دین نه خو ځان خبرو. قرآن کریم کې الله پاک فرمائے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان یہودیوں کے اوپر ذلت اور مسکنت کا مہر لگایا گیا ہے. دی به همیشه ذلیل وي، دی به مسکین وي. مسکین هغه ته وایي چې څوک یې تپوس نه کوي، څه کولی نه شي. لیکن نن سبا هغوی سر اوچت کړی دی. او صرف هغه حکومت نه بلکې د دنیا د کافرو په حکومتونو کې لارې کړي دي او په هغې کې داسې مشورې د یهودو د طرف نه راځي چې ټول مسلمانان قابو کول غواړي. نن سبا مسلمانان د هغې په جال کې نښلي. د دې بنیادی وجه دا ده
چې مسلمان مال د ایمان نه خوږ کړی دی، والعیاذ بالله ځان یې د ایمان نه خوږ کړی دی چې زما ځان بچي، حالانکه ځان څوک بچ کولی نشي. اهل و عیال د ایمان نه خور کړی دی، کاروبار د ایمان نه خوږ کړی دی. چې کله ایمان خوږ وی بیا به یو خبره د هغه خلکو نه منله. په څه طریقه باندې دا خلک کنټرول کول غواړي، په دنیا باندې یهود خپل جال خورول غواړي، خپل تسلط. او زه تفصیل دی وخت کې نه بیانوم، تاسو ته د هر یو څیز پته ده نن سبا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عیسی علیہ السلام په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عیسی علیہ السلام هغه خو خدای نه دی، هغه څه نه دی قابو کړي، او قیام هر یو څیز ته چا ورکړی دی؟ الله ورکړی، الحی القیوم. دې نجران ولوي چې او دغه څه ده. بیا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل. دې آیت کې تذکرہ وشوه چې کوم رب تورات او انجیل نازل کړی دی، هغه پتا باندې قران پاک هم نازل کړی دی. او دا قران پاک چې سوي نو دی ګوره د انجیل او د تورات رد نه کوي، انکار نه کوي چې دا کتاب نشته، نه تصدیق یې کوي. البته دا بل شی دی چې نن سبا تورات او انجیل په اصلي حالت کې نه دی، تحریف شوده دی. کوم چې خدای نازل کړي او دا غي تصدیق کوي، نو چې دا غي تصدیق کوي نو مطلب دا دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره او د عیسی علیه السلام خبره یو ده، د قران کریم خبره او د تورات او د انجیل خبره یو ده، ځکه چې هر یو کتاب د بل تصدیق کوي. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. او الله جل شانه فرقان معجزات نازل کړي دي. یعنی دا تاسو چې کوم وایي عیسی علیه السلام ته د خدای نسبت کوي چې په ابرس او برګي مرض والا باندې لاس راکاږي نو خوشي، مادرزاد د مور نه پیدا شوډون چې دا غي علاج څوک نشي کوله، هغه باندې لاس راکاږي نو خوشي. نو دا معجزه ده، دا حقیقت کې کوي الله او د پیغمبر په لاس کوي. د پیغمبر په دې کې اکرام دی، دا اعجاز دی او دا فعل د الله دی. نو دا سيزونه کوي خدای پاک. ځکه قران کریم کې وګورئ، قران کریم کې الله جل شانه د عیسی علیہ السلام د قول حکایت کوي. نو فرمای چې زه په مارغه کې پوکوم، د خټې نه مارغه جوړ کړم، په هغه کې پوکوم، فیکون طیرا باذن الله. نو هغه د الله په اذن سره مارغه جوړ شي، د الله په حکم سره. مارغه عیسی علیہ السلام نه جوړي. معجزه د پیغمبر دا د الله جل شانه د طرف نه وي، لیکن د پیغمبر د نبوت او رسالت دلیل وي. څومره معجزات چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شي، دمره معجزات مخکې انبیاء ته نه دي ورکړی شي، ورکړی شي دي لیکن د دې په مقابله کې ډیر کم. حسن یوسف ید بیضا دم عیسی ید بیضا داري. یو شاعر وای چې یوسف علیہ السلام حسن ته خدای درکړی دی، دم عیسی علیہ السلام به دم چولو غم ته خدای درکړی دی. ید بیضا موسی علیہ السلام بلاس ترخ کې نه استو گریوان کې چې روي بستون انور پشان بزلیدو. دا معجزات ته خدای درکړي دي. حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داري انچ خوبان همدارند تو تنها داري. څومره چې انبیاء کرام سره معجزات دي یوازې الله جل شانه ته درکړي. نو معجزه دې سره پیغمبر خدای کېږي نه، ځکه چې دا کار خدای کوي. نو دا هغه ته جواب ورکو چې دا تاسو سوای چې عیسی علیہ السلام دا کوي، نو دا خدای معجزات دي او دا الله پاک نازلې د پیغمبر د پاره دلیل. وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله. مخکې فرمای ان الله لا يخفى عليه شيء، په الله جل شانه باندې څه پټ نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې کسانو ته وی چې تاسو ما ته وایي چې عیسی علیہ السلام ته د ټولو مغیبات او علم شته، چې څومره پټ سيزونه په اسمانونو کې دي، په ځمکو کې دي، په سمندرونو کې دي. عیسی علیہ السلام ته د هر څه علم دی. هغه وی چې نه،
نو وته وی چې الله جل شانه خدا سي دي ان الله لا يخفى عليه شيء، په الله پاک باندې څه پټ نه دي. الله جل شانه ته هر څه ښکار دي. هغه عالم الغیب دی چې کله هغه نه د دنیا سيزونه او د کائناتو پټ دي نو هغه خدای څنګه شو؟ ځکه چې خدای خو هغه ته وایي چې هغه ته د هر یو سیز علم. الله جل شانه ته په ونه کې چې څومره پاڼې دي د هغې پاڼو علم هم الله ته دی. دا پاڼه کله نه پاڼه جوړه شوي ده، کله به دا غورځېږي، د دې علم هم الله جل شانه ته دی. د دې علم هم الله جل شانه د هر یو سیز وما من ورقة لا يعلمها وما من ورقة تسقط الا يعلمها، او کوم یو پاڼه چې د ونې نه غورځېږي په ځمکه راپورځي نو الله په علم کې ده، مخکې نه چې دا پاڼه ځکه چې دا د الله په ارادې سره راغورځي. هر یو پټ څیز هغه ته علم دی. عیسی علیه السلام ته دا علم شته، نو وفد نجران وی چې نه، بیا څنګه خدای شو؟ ولا فی السماء، نه په اسمانونو کې څه پټ شته. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، الله غزاد ته يصوركم في الارحام چې هغه ستاسو تصویر د مور په خېټه کې جوړی رحم مادر کې. د عیسی علیه السلام تصویر د مریم بی بی په خېټه کې جوړ کو. وی عیسی علیه السلام خدای د چانه پیدا کیږي نه. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله جل شانه خدای دا غنه څوک پلار شته والد او نه ولد شته. عیسی علیه السلام خدای یوې زنانه نه پیدا و، هغه څوک مریم بی بی. او دا تصویر د عیسی علیه السلام چا جوړ کړو؟ د مریم بی بی په خېټه کې الله جل جلاله، لکه څنګه چې هغه د هر یو ماشوم تصویر جوړي. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایي چې ګوره زوی د پلار مشابه وي، دا سې دو کنه ده. د عیسایانو و نجران والا چې آو چې څنګه پلار یې دغه سې بچي وي، د غوی بچي د چا په شکل کې وي؟ د غوی په شکل کې. د ګډ بچي د ګډ په شکل کې وي، د بیزې بچي د بیزې په شکل کې، د کارغه بچي د کارغه په شکل کې وي، او د انسان بچي د انسان په شکل کې. نو عیسی علیه السلام خو په انساني شکل کې وو، نو خدای خو د انسان په شکل کې نه دی. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. دا الله جل شانه په مثل باندې هیڅ نشته. هغه سمیع و بصیر دے، سنتا دیکھتا ہے لیکن اس کی طرح کوئی بھی نہیں. بیا تاسو څنګه وایي چې عیسی یا زوی دی د خدای یا خدای دی؟ که د خدای زوی وي د خدای په شان بو. قرآن کریم کې الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ته دې خلکو ته وایه که چېرې د خدای ولد او زوی وي فانا اول العابدین، نو لومبی به ما هغه ته سجده کوله، زه به ټولو کې مخکې سجده کوونکی وم. لیکن د خدای اولاد شته دی نه. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. الله هغه ذات دی چې رحم مادر کې چې څنګه هغه وغواړي هغه سي تصویر د هر یو سیز تصویر د خپل خوښه او مشیت مطابق الله جل شانه جوړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې عیسی علیه السلام او دغه مور بی بی خدای پاک داسې پیدا کړو چې هغه به خوراک سکا کولو، خوراک سکاک به کولو. او چې کوم کس قرآن کریم کې دي چې کوم سیز خوراک کوي نو هغه سره بول و براز لازم دي، قضای حاجت بخامخا کوي. آیا الله جل شانه والعیاذ بالله هغه د پاره تاسو بول و براز ثابتوي؟ نو عیسایان خو کتابیو، کتاب منلو هغه وی چې نه، وی چې خدای پاک داسې نه دی. نو عیسی علیه السلام تاسو خدای څنګه ګڼئ او د خدای زوی څنګه؟ الله جل جلاله خوراک نه کوي، هغه بل ته رزق ور کوي، لیکن په خپل داغه خوراک ته رزق د ضرورت نشته. هغه خوريس کینا ځکه چې خوراک کا کون کې د محتاج دی. مونږ چې درې ورځې نهر کې بیا مکلمې چغار کوي، بیا را باندې وخت نه تیریږي. چې دوه ورځې یو کس ته اوبه ورنه کې په مخه باندې بیا د غسه حالت شي، مرګ ته نږدې شي. الله دا محتاج دی، الله جل شانه محتاج نه دی، الله جل جلاله محتاج نه دی. حضرت موسی علیہ السلام
یو ځل په زړه کې څه سوچ او فکر تیر شو د رزق باره کې. د انبیاء کرامو اصلاح او تربیت براه راست خدای پاک کوي. حضرت موسی علیه السلام ته الله جل شانه فوراً وحی راواستوله، ځکه چې هغه د زړونو مالک دی، علیم بذات الصدور دی. موسی علیه السلام ته وایي چې موسی دا مخامخ کاڼی چې پروت دی دې ته کونټي خپل را خلاصه کړه. کونټي چې ورته را خلاصه کړه ګزار یې ورکړو نو کاڼی دوه ټوکړې شو، په هغې کې بل کاڼی راووتو، په کاڼي کې دننه کاڼی لکه په اکوړ کې چې ګیرۍ وي، په غوس کې چې مغز وي. بیا ورته وفرمایل د وحي په ذریعه چې دا بل کاڼی م اووه، بل کاڼي ته یې کونټي را خلاصه کړه، هغه یې مات کو، په هغې کې دریم کاڼی راووتو. کله کاڼي کې کاڼی وي، بیا ورته وفرمایل چې اوس دا دریم کاڼی په کونټۍ باندې اووه. دریم کاڼی چې په کونټۍ ووهلو نو په هغې کې چینجی راووتو، ژوندی دی او په خوله کې شنه پاڼه ده. الله پاک ورته فرمایي زه دته رزق ورکوم، تا سره د رزق ولې غم دی؟ په یو موقع باندې براه راست د انبیاء اصلاح الله جل جلاله. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. رزق ورکونکی ذات د الله جل شانه. زمونږ نن سبا توکل او اعتماد په خپل رب باندې کمزور دی. الله پاک دې زمونږ ایمان مضبوط کی، زمونږ توکل له خدای مضبوط کی. ګنې بیا به څوک حرام او تلاش نه چي، حلال به کوي، ځکه چې د ده رزق دته الله جل شانه په هره طریقه چې را رسیو. دا کوم مال دولت او رزق چې تا ته په حرامو لارو چارو راځي، دا خدای ستا په قسمت کې لیکلی دی، لیکن دا لار تا د حرامو اختیار که په دې به دې نیسي. دا خو ما در کولو، ته مخکې د زرګونو مالک هم نه وې، اوس د کروړونو مالک شوې. تا ووې که دا کار ما نه کولی، دا چې کوم نو بیا دا پیسې ما څخه راتلې، دا دروغ وې، خطا یې، دا پیسې تا څخه راتلې، یقینا دا رزق خدای در کولو، خو تا لار خطا اختیار که حرامو، اوس به دې خدای نیسي، پکړ دی، لار باندې به دې نیول کېږي. رزق خدای در کوي هماغه چې څنګه ستا په قسمت کې لیک دی تا ته را رسېدلی، دا خدای پاک دغسې هم در کولو. او چې کوم نه دی، که یو سړی په زرو کې او په غمو کې خخ ودرې چې الله جل شانه د خولې ذایقه ختمه کړي، دی د خوراک په خوند نه پوهېږي، د اوبو په خوند باندې نه پوهېږي، نور خوراک خو لا پرېږده. نو عرض مې دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وفرمایل چې کله عیسی علیه السلام او د هغه مور بیبي خوراک څښاک کوي نو هغوی سره بول و برا شته، نو بیا هغه خدای څنګه شو؟ دا واقع انشاءالله مخکې ده، وخت پوره شو. بس